السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلونو ماشومانو، نوې سبق سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو ټول به ښه یې. الله پاک مو روغ رمټ، صحتمند او ښاد و آباد ساته. ګلونو ماشومانو، کلاس پریپ مضمون اردو قاعده دې سره ستاسو په خدمت کې حاضر او تاسو ټولو ته هرکلی. نو راځئ چې نننی خپل سبق شروع کړو. تاسو خپل کتابونه راواخلئ او په کتاب کې زموږ نننی سبق دی پیج نمبر 10 باندې. ٹھیک شو؟ صفحه نمبر 10 د کتاب مخپاڼه یعنی مخ نمبر 10. ګلونو ماشومانو، زموږ د سبق نننی حروف دی غین، فا، قاف. ٹھیک شو؟ حرف غین. غین چې کم دی بچې، دا د عین په شانته دی، خو په دې باندې نقطه ده. صرف دومره فرق دی. د نقطې د وجې به دا مونږ وایو، په تالو کې به وایو غین، عین، غین. تاسو وایئ که نه؟ غین، غین. غین سے غبارہ. زمونږ په کتاب کې چې نن کم لفظ دی د حرف غین نه، نو هغه دی غبارہ. غین سے غبارہ، غین سے غبارہ. تاسو وایئ ما سره غین سے غبارہ. صرف حرف وایئ غین، غین سے غبارہ. ګلونو ماشومانو، غباره خو تاسو پیژنئ، تاسو پې لوبې کوئ، پوکڼی ته ویلی شي. غین سے غباره. دقه شان زمونږ دویم حرف دی فا. دا به تاسو داسې وایئ فا، فا، فا. کله چې تاسو لفظ پی وایئ نو د خولې نه به هم هوا نه روځي. کله چې تاسو فا وایئ نو د خولې نه به هم هوا روځي. ٹھیک ده که نه؟ فا، فا. مونږ به ته په پښتو کې فی وایو. صحیح شو؟ فا. او د فا حرف نه مونږ سره لفظ دی فواره. فا سے فواره، فا سے فواره، فا سے فواره. فواره تاسو پیژنئ، مونږ ته پښتو کې فواره وایو. او فواره چې کم دی نو دا اوبه د ماشین په ذریعه سره ورکوټ تالاب وي او په هغې کې جوړه شوي وي. د ماشین په ذریعه سره اوبه به راځي او واپس راپروزي او د هغې ډېر ښکلی منظر وي. فا سے فواره. او دغه شان زمونږ دریم چې کوم حرف دی نو هغه دی قاف. قاف، قاف. د قاف حرف نه مونږ سره چې کوم لفظ دی نو هغه دی قینچی. قاف سے قینچی، قاف سے قینچی، قاف سے قینچی. تاسو وایئ واړو قاف سے قینچی. لفظ حرف څنګه دی؟ قاف. او لفظ څنګه دی؟ قاف سے قینچی. قینچی خو به تاسو پیژنئ، مونږ چې پې کپڑے کټ کوو او مختلف کاغذ وغیرہ هر څه پې کټ کوو، هغې ته مونږ قینچی وایو. زمونږ نننی حروف کم کم دی غین، فا، قاف. ګلونو ماشومانو، تاسو ولیدل چې دا حروف کله لیکلی شوي وي نو څنګه ښکاري. راځئ چې اوس وګورو چې دا لیکلی کیږي څنګه. نو بورډ طرف ته ګورئ او توجه سره ګورئ. ښه، اولنی حرف دی غین. ګلونو ماشومانو، عین یعنې نه مخکې مونږ چې کوم حرف ویلو عین او غین، دا دواړه د یو خاندان ټکي دي، یعنی حروف دي. دا هم هغه شانتې د حمزه په شانتې لیکلی شي، یعنې حمزه به ولیکئ داسې او بیا به ورسره د ګس طرف نه دایره یو ځای کړئ، خو د دې د پاسه نقطه ده. د دې په وجه باندې دا په تالو کې ویلي کېږي. غین بیا ورته وګورئ، حمزه به ولیکئ او دایره به ورسره یو ځای کړئ، د پاسه به پې نقطه وکړئ. غین،
زمونږ دویم حرف دی فا. نو فا تاسو وګورئ اول به داسې نو کامه وکې الټا داسې څیز به جوړ کړئ ورته وګورئ او بیا به د دال په شانتې دال به ورسره یو ځای کې او بیا به ورسره د بې په شان کښتې وکړئ دې ته مونږ وایو فا. د پاسه به پرې نقطه وکړئ اول داسې کامه یعنې دا شکل به جوړ کړئ بیا به ورسره دال یو ځای کې داسې او دال سره به بې وتړئ داسې د کښتۍ په شکل کې او د پاسه به پرې نقطه وکړئ. دا به مونږه دا ړومبنۍ حصه به د ښي طرف نه شروع کوو ګس طرف ته به یې بوځو او دا به بیا د ګس طرف نه شروع کوو او ښي طرف باندې به یې داسې راولو داسې اول داسې او بیا داسې د پاسه پرې نقطه. دا شو فا. او زمونږ دریم حرف دی قاف. تاسو وګورئ دا هم د فا په شانتې دی خو دې سره بې ده یعنې کښتۍ شکل دی او دې سره دایره ده داسې او په دې یوه نقطه ده او په دې باندې دوه نقطې وي. قاف فا قاف. بیا ورته وګورئ داسې به ولیکئ او بیا به د ښي طرف نه ګس طرف ته دایره برابر کړئ داسې او د پاسه به پې دوه نقطې وکړئ. دا شو قاف. غین سے غبارہ، فا سے فوارہ، قاف سے قینچی. شاباس. ګلونو ماشومانو د دې نه نور هم ډېر الفاظ جوړیږي خو دې موږ له د مثال په طور باندې په کتاب کې دا یو څو الفاظ راکړي دي. امید لرم چې تاسو ته به د دې کلاس نه فایده شوي وي. نو داسې وکړئ ګلونو ماشومانو چې تاسو په دې باندې شوق سره پریکټس وکړئ د را روان کلاسه پورې او کوشش وکړئ چې تاسو مخکې کم سبق ویلی وي هغه هم ورسره دوباره کې یاد یې کې او دا تاسو په پیج او په پنسل باندې لیکئ. مشرانو ته خواست چې په خپله نګرانۍ کې د ماشومانو تربیت وکړي او ځکه چې دا ماشومان دا زموږ د ټولو نه لویه سرمایه ده دولت دی نو چې موږ د دې حفاظت وکړو خیال یې وساتو او د دوی نیک تربیت وکړو. سبق خو سړی د هر څه نه هر ځای نه زده کولی شي اصل سیس تربیت دی نو چې موږ د دوی نیک تربیت وکړو ښه تربیت یې وکړو نو دا زموږ د دواړو جهانو سرمایه ده او دولت دی. امید لرم چې تاسو ته فایده شي وي. تاسو د خپل ځان خیال ساتئ کور کې اوسئ د صفایۍ خیال ساتئ. موږ ټول په دعاګانو کې یاد ساتئ د مسنون دعاګانو تلاوت او مونځ او دس پابندي کوئ. د هغې پورې اجازت غواړو د الله په امان. السلام علیکم ورحمت